سبا چې کومه شپه ده ملګرو ډېره بختوره شپه ده او په دې شپه کې مونږ او تاسو له د قرآن مجید تلاوت هغه کول پکار دی. په دې شپه کې شب برات سبا 15مه شپه د خیره سره او سبا مونږ او تاسو له پکار دي سبا ماښام سبا ماخوتن د مانځه نه بعد مونږ او تاسو له خو ښکلې دا پکار دي دغه شپه روڼ کړو او په دې شپه کې مونږ ذکر و اذکار وکړو. په دې شپه کې مونږ الله راضي کړو او مبارک هم شي جي د ټولو مسلمانانو د دې ټولو مغفرت کیږي. زما عزتمندو صرف او صرف د دوو کسانو مغفرت نه کیږي، ښه د هغې بخښنه نه کیږي. نه خفه کیږئ مو تو دغه دوه کسان چې دي دا بغیر د توبې نه معاف کیږي، توبه به وباسي. هغه دوه کسانو کې اولنی دی شرک، څوک د الله سره شرک کوي دا الله نه معاف کوي. دویم هغه کس په دغه شپه باندې الله نه معاف کوي چې هغه په زړه کې بغض او حسد کینه او زنا او شرابي دا الله نه معاف کوي. نو کوشش وکړو چې په موږ او تاسو کې دغه بیماری نه راپکېږي دا خپل ختم کړو او کوشش وکړو په دغه شپه کې دغه درې کارونه وکړو، د قرآن مجید ذکر وکړو، د قرآن مجید تلاوت وکړو، د هغې سره ذکر اذکار وکړو او د دې سره سره چې کومه بیا سبانۍ ورځ باندې روژه راځي لکه بل سبا بیا روژه راځي هغه روژه ورته هم ونیسو او د شپې دغه انشاءالله مقبرو ته لاړ شو. د خپلو مړو دپاره ټول عوامو دپاره څومره په دې قبرستان کې څومره خلک مړه دي د هغو لپاره دعاګانې وغواړو د مغفرت، ځکه نبي صلی الله علیه وسلم په دغه شپه باندې قبرستان ته تللی دی او هغلته کې دغه مړو دپاره دعاګانې غوښتلي دي د مغفرت. نو خفه کېږئ مه، بهترینه شپه ده دا. ګورئ په چانس سره بیا نه راځي، ګورئ بیا به نه راځي، بیا به ګورئ جاړو افسوس پکه مونږ او تاسو، خو لیکن دغه شپه په مونږ باندې بیا نه راځي. ګورئ دا دومره ثوابونه به کړي، دومره ثوابونه چې په دغه شپه کې زمونږ او ستاسو ټول اعمال الله ته پیش کیږي. نبی صلی الله علیه وسلم نه صحابي تپوس وکړو چې ای د الله رسوله ته په دغې میاشتو کې روژې ولې دومره ډېرې نیسي او بیا خاص کر په دې 15مه شعبان باندې په دې باندې ولې زیاته روژې نیسي؟ اکثر په دغه وخت کې به نبی صلی الله علیه وسلم روژه نیوله. نو د الله نبي ورته وفرمایل چې په دغې شپه باندې ټول اعمال ټول هغه الله ته پیش کیږي. نو چې کله زما اعمال الله ته پیش کیږي او زه په دغه ټایم کې روژه یم دا د ما لپاره ډېر فخر دی. نو کوشش کوئ بل سبب کې ښکلې روژه هم ونیسئ او د خیره سره یو بل پکې هم معاف کوئ. چا که د یو بل سره ورانئ بغض موغه ساتي دا هم د خپل ډله لرې کوئ او کوشش وکړئ دغه شپه خیره موږ او تاسو څومره شپې روڼ کوو که نه په دې ډرامو فلمونو یو څه بل ځای کې فضولیاتو کې موږ خپل ټایم تېروو. نو که دا یو شپه موږ او تاسو الله له ورکړو نو یقینا دا به ګوره ډېر د سعادت خبرې بختور به پکې هغه کسان چې هغه دغه شپه روڼ کړي او الله ته وجاړي. جزاک الله موږ به هم په خپله کوشش وکړو او تاسو ورته خامخا کوشش وکړئ. او دویم دا چې دا ویډیو خو موږ دې مقصد دپاره وکړو چې ښه کار دی. زما په دې پیج کې غونډې اسلامي خبرې دي، تاسو هم دا کوشش کوئ چې لکه تاسو نور ملګرو ته هم دا ورسوئ ځکه چې هغه به د دې نه غافل بیا پاتې کېږي نه، د پیغام به هغو ویني. جزاک الله، الله دې موږ او تاسو د ټولو د زړه حاجتونه او مرادونه پوره کړي. جزاک الله خیرا کثیرا فی الدنیا والآخره. جزاک الله.